د پاکستان اسټابلیشمنت د پاکستان حکومت نه مطمئن نه دی. محسن نقوی چې پرون کم پریس کانفرنس کړو هغه خبرې ډي جی ایس پی آر هم پرون کړې دي. ډي جی ایس پی آر هم د پاکستان د دې حکومت پرفارمنس نه سیټیسفاید نه دی. ډي جی ایس پی آر نه مخکې محسن نقوی پرون ویلو ابل ورځ محسن نقوی ویلو چې د پاکستان کدا حل وي نو راتلونکي 10 کالو کې هم د نه ټیک کیږي او د پاکستان حکومت نه یعنی محسن نقوی چې کومې خبرې دی هغه خبرې د محسن نقوی نه دی بلکې هغه زموږ د آرمی چیف دی. زموږ د آرمی چیف جنرال عاصم منیر فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر په پاکستان کې چې کم د بروسي سړی دی هغه محسن نقوی دی. یعنی د محسن نقوی په خوله کې د جنرال عاصم منیر ژبه ده. د محسن نقوی چې بعض ټایم څخه خبرې وي نو هغه خبرې هم د جنرال عاصم منیر خبرې وي. نو اوس لګي داسې چې اسټابلیشمنت د دې حکومت نه مطمئن نه دی او په پاکستان کې راتلونکي وخت کې صوبو کې اضافه هم کېدو واله ده. د پاکستان صوبې چې کم دی هغه هم زیاتېدو واله دي او د پاکستان صوبې د زیات نشي د دې خبرې مخالفت څوک کوي د دې خبرې هم مخالفت پیپل پارټي کوي او مسلم لیگ نون کوي چونکې عمران خان ډېر مخکې ویلو چې د پاکستان د صوبې چې کومې دي دې کې ردو بدل کول پکار دي او د دې هغه خبره چې کم دی په محسن نقوی په خپل بیان کې ویلې ده او پرون ډي جی ایس پی آر هم تقریبا 1.5 غنټې پریس کانفرنس کړو چې پای کې هم د ډي جی ایس پی آر اشاره هغه طرف ته و. پاکستان کې د نورو صوبو جوړولو پلان د پاکستان عوام په دې خبره رضا کول پکار دي. پاکستان کې نورو صوبې جوړول ضروری دي. دا خبره محسن نقوی کوي چې پاکستان کې نورو صوبې جوړول ضروری دي. یو نقشه هم نوې تیار شوې ده کوم چې الریډي تاسو له سکرین باندې ښکاري. دا نقشه چې کوم ډېر تیار شوې ده او د دې نقشې مطابق په پاکستان کې نورو صوبې جوړېدي واله دي. پنجاب چې کوم دی هغه بشپږ حصو کې تقسیمېږي لکه ساوث پنجاب او نارث پنجاب مختلف نمونه به ورکړل کېږي دغه رنګ لکه دا وخت صوبه پاکستان کې پنجاب یو صوبه ده خو په پنجاب کې اوس نورې صوبې هم راتلونکي وخت کې جوړېدو واله دي. پلان چې کوم دی د حکومت او د اسټابلیشمنت دا دی. سند کې هم 3 صوبې چې کوم دی سند کې 3 حصې سند په 3 حصو تقسیمېدو واله دی. سند کې هم لکه نورې صوبې جوړېدو واله دي. نو د دې خبرې مخالفت چې کوم دی پیپل پارټي کوي. پیپل پارټي وایي که چېرې په سند کې صوبې نورې جوړېږي نو زموږ حکومت له ته خطره ده. پنجاب کې که چېرې صوبې جوړېږي نو مسلم لیگ نون حکومت ته خطره ده. بلوچستان چې کومه صوبه ده هغه هم په 6 حصو کې تقسیمېدو واله ده او کې پی کې چې کومه صوبه ده هم په 4-5 حصو کې تقسیمېدو واله ده. راتلونکي وخت کې لا مکمل پلان تیار نه دی لکه دا نه چې بس اوس نورې صوبې پکې جوړوي وروره لکه پلان دا دی چې کېدی شي لا 100% اتنټیک جنون خبره نه ده خو کېدی شي چې راتلونکي وخت کې داسې وکړل شي. بل ګلګت بلتستان چې کومه ده یا آزاد کشمیر چې کوم دی کې د تقسیمېدو څه پلان نشته دی خو فلحال چې کوم پلان دی هغه دا دی چې پاکستان دا کم کرنټ 4 غټې صوبې دي نو دې کې ردو بدل دی وکړلی شي. دا خبره عمران خان مخکې کړې وه خو اوس دی هم په دې خبره باندې اګري شوي دي. نو دا اپډیټس دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.